السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست لسم تاریخ څه ډېر اهم خبرې دي ما وی چې تاسو سره شیر کما یو د پښتو یو متل دی و یختر چې تیر شي نو نکریزي په دیوالو دپا دا د پوری وی چې وخت تیر شو بیا کو ته سکه نو دایس اهمیت نه د هندستان ایر چیف دی اے پی سنگ هغه داوا کړی دا چې مونږ په درې میاشتې مخکې چې کم جنگ شوی د هندستان پاکستان پای کې مونږ شپږ د هندستان تیارې د پاکستان شپږ تیارې راغورځولې دي نو ټول پسې خاندي چې تا ته نن دا خبره ده یاده شو په هغې وخت کې ته ودوي نو څوک پې یقین نه کوي او دا پروپیګنډې چې وي نو دا دواړو طرف ته ښه درنې کېدی خو زمونږ هغه چې مونږ ویلي وو زمونږ ایرفورس خو ډېر پروفیشنل دی چې 15 تیارې راغورځولي نو هغه عالمي سطح باندې د هغې اعتراف کړی خو د هندوستان د دې دعوې باندې هېڅوک یقین نه کوي هغه هندوستانیان پې په خپله هم یقین نه کوي چې تا ته نن در یاد شو چې شپږ تیارې مونږ راغورځولي دي دویم یو خبر دا دی چې امن و امان صورتحال په ملک کې ورځ ته ورځه خرابېږي خصوصي طور بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه مونږ چې یو نو پاکستان د قرضو کې د ټول نه سیوا قرضې په سود کې د بجټ حصه ځي او ورپسې بیا په دفاع باندې ځي چې کم تقریبا 2.5 ارب روپۍ موږ دفاع باندې کوو اوس خبردار راغی چې د 31 اگست پورې موبایل نیټورک په ټول بلوچستان کې بند کو د آزادۍ میاشته ځوانان دي خوشحالیانې به مناوي اول ته ورته انټرنیټ بند کې ډېر خلک پکې فریلانسینګ کوي کاروبار دی آنلاین دی سټډي کوي هغې دپاره انټرنیټ د 31 اگست دپاره بند دی او بل طرف ته وایي چې مونږ محفوظ لاسونو کیو او محسن نقوي صاحب وزیر داخله اکثر وایي چې د بلوچستان د یو ایس ایچ او کار دی خو شی کنټرول کیږي نه بل د دې نه مخکې کو ستاسو خیالي چې کم ایران عراق ته ظاهرین ځي د هغوی په لکونو خلک بتلو په دې توفتان او په دې لارو په بلوچستان بتله د هغوی زمینی لاره باندې تله بند کړي د سیکیورټي خدشات د وجې اب اوس بای ایر ځي نو د دغه صورتحال دی زموږ د سیکیورټي چې هغې ته توجه څومره ورشي د عوام د جان مال لپاره پاکستان د قرضو نه پس د ټول نه غټې پیسې خرج کوي یو خبر دا دی چې حکومت خو دعوی کوي چې موږ ډېر ترقي کوو خو د جیو نیوز چې کوم د حکومت د پروپیګنډې یو مین ټول دی هغه یو خبر دی چې په دې را روانه مالی سال کې د اسی خو د جنوري نه دسمبر پورې کالي خو مالی سال چې د تجارت او د حساب کتاب دا د 1 جولای نه شروع کیږي نو چې په اولنې میاشت کې تجارتي خساره چې د 44.1% اضافه شوې ده او اوس دا رسیدلې دي 2 ارب 75 کروڑ او 20 لاک ډالر ته دا خساره رسیدلې ده نو اندازو کې چې یو طرف ته ترقی داوی دي بل طرف ته حقیقت چې کم د دوی دا د شمار دی د حکومت هغه دا دی بل یو خبر د ټول نه اهم دا دی چې زمون محترم آرمی چیف فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب یو بیان ورکړی زه ډېر خوشحاله شوم دا ویلي چې څوک آئین نه مني نو هغه مونږ پاکستاني نه ګڼو نو زه ډېر خوشحاله په دې شوم چې هر محب وطن پاکستاني دا ګڼي چې د پاکستان د مسلو حل او د ترقۍ ضامن چې د آئین باندې عمل درآمد دی او چې څو پورې هر اداره په آئین عمل نه کوي او د آئین کې چې کوم د هغې رول دی په هغې عمل نه کوي نو پاکستان مخکې نشي خو ورسره پکې دا پکار دي چې څلور پیرې خو ډیکټیټرانو د آئین مات کړی جنرال ایوب آئین مات کړی جنرال یحیی مات کړی جنرال ضیاء الحق مات کړی جنرال مشرف مات کړی او جنرال مشرف خو به آئین ته د کاغذ ټوکړه وي نو آیا هغوی خلاف بس احتساب کیږي یا هغوی اوس پاکستانیان دي د چیف صاحب په دې بیان نه پس کو نه هغوی به اوس هم پاکستانیان خو عام سړي کو د آئین څخه خلاف ورزي کوي نو د هغه به پاکستاني نه نو دا یو خبر دی دریم یو خبر دی چې یو مشهور صحافي دی اسد علي تور هغه تلو واشنگټن ډي سي ته یو 12 ورځو کانفرنس او دا د یو اس امبیسي ارګنایز کړی د ینګ صحافیانو دپاره نو هغه په ایرپورټ اف آی ای را ایثار کو او هغه پرې نه ښودو چې ستا لیست په ټریول کنټرول لیست کې ستا نوم دی نو هغه دا وکړو خو دا هغه اسد علي تور دی چې کله په د پی ډي ایم چې په اپوزیشن کې د جنرال باجوا وخت او عمران خان وزیر اعظم نو په د باندې یو حمله شوی او د الزام په اسټابلیشمنت او په ایجنسیانو لګولیو او د پی ډي ایم دا ټول جماعتونو سربراهان چې دي شهباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب مریم نواز بلاول دا ټول د کور ته فلیټ ته تلیو وړوکي فلیټ او پای کې دا ټول ناسو او هغه سره همدردي
مزدوري کول اوس ټول په اقتدار کې دي او دغه نه پاتې کو نو دوی د فریډم اف سپیچ او د صحافت سره اله ولاړي چې کله دوی په اپوزیشن کې چې کله اقتدار کې شي بیا دا هر څه یری د اسد علي تور ګناهونه څه دي هغه د میسنګ پرسن د بلوچستان خبره کوي هغه په خپل ویلاګ کې د اسټابلیشمنت د سیاست کې مداخلت باندې خبره کوي هغه د آئین او قانون خبره کوي نو هغه خوښ نه خو 2 ورځې مخکې په خپل ویلاګ کې یو ډېر اهم خبره کړې وه کیدای شي دغه جرمي هغه ویلي چې ملک ریاض نن سبا خو ګیر دی خو یو وخت داسې و چې ملک ریاض د ټول د فوج نه چې به کوم ریټایرډ جرنیلانو ابد د سره اکثریت په نوکریو 25-30 لک روپۍ به ورکولي او وایي چې هغه ډېر په طنز دا دعوه کړې ده اسد علي تور په خپل ویلاګ کې چې ملک ریاض له به څوک ښه دوست راغی نو ورته به یې وي چې وایه د چا د لاس کافي د باندې اوس کم د میجر جنرال د لاس کافیس کې کو د لیفټیننټ جنرال د لاس چیس کې کو د ایر چیف د لاس روټۍ د باندې وخورمه نو وی دا به هغه دعوې کولې او نن دا وخت دی چې هغه غریب ګیر دی نو کیدای شي دا بیانونه د هغه جرمي ځکه یې نه پرېښودو هغه له دعوت ورکړی د امریکې امبیسۍ او دا ارګنایز کړی و چېرته تلو نه 12 ورځې پس به راتلو ځکه چې واده نه دی کړی دلته یو مور د بوډۍ د هغې سره اوسي نو امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته